بسم الله الرحمن الرحیم. په دې سیمه مخکې یو ځل ویډیو جوړه کړې په دې طرف باندې او په هغه طرف باندې زه ته زوم کېږي نه په ویډیو کې، خو اوس خو د بد نه یو ایم پی ایم نشته، ایم این ایم نشته او خاص کر د پی ټی آی نشته. کنې نو ما بس پرسنل کې په دې باندې خبرې کړې وې. نو د پلو چې کوم مولانا دی مبارک احمد صاحب، هغې د پاره سپیشل وایم چې مهرباني وکړې دې ته وګوره. دې نه والا دومره پورې پوچې فاصله ده په دې کې، او دا که درته ووایم نو دا ځینې ناش شوي دي، نو دا د دننه دا ختم دي، دا لږ ځای ختم دی. دا ډېر زر ده چې انشاءالله تعالی الله پاک ته منظور وي. نو دا تقریبا دې ځای نه 7-8 فوټ فاصله پاتې ده او دا ځای د ختمېدو والی دی. او چې دا په کوم مات شو نو دا په یو ګنټه کې به دا ځای دومره ختم شوي چې بیا په دې زبانې کروڑه روپۍ لګي. نو مبارک احمد صاحب ته دا دوباره ما مخکې مې په ویډیو کړه چې ته دې کاینډلي نن سبا نانیر وچ دی، نو ته دې غور وکړي په دې کم از کم 1 لک روپۍ نن سبا لګي چې ښکلی کار کوي. او که چېرې دی روانې وکړو نو دا خو بیا بندېږي نه، او دا چې لکه تاسو اوس د مین ایریا نه بندوي نو دی به دا ځینې ټول وړي، نو په دې باندې بیا په کروڑه روپۍ لګي. او بیا چې دا بند شي نو ښکته به د زمیندارانو د کروڑو روپو نقصان ته دې د نه کېږي. نو لہذا ته دې بر وخت غور وکړی شي چې دا مسله حل شي. اوس خو بل څوک شته نه، یو مولانا صاحب دی او همیشه خلک وي یاره زه به کتاب له ووټ ورکوم. نو ټیک ته کتاب له ووټ ورکړه، داسې سړي له ووټ ورکړه چې سبا خو ستا هم په کار راځي. نو ما ته هم د مولانا صاحب څه کار وښیې، موږ به ولم سبا ووټ ورکو. نو د چا کتاب او لاټین ته به نه ګورئ، هغه سړي له ووټ ورکړئ سبا دله کار کي. نو مولانا صاحب خو نه په دې دومره وخت کې چې ته څه کار ما لیدلی دی، یو کار کوي چې د 90 لک روپو ورسره ګاډی دی او ښه سیکیورټي ګارډ دی ورسره. موږ خو دا خو به د عمر رضی الله تعالی عنه په شان وخت دی تېري، ځکه چې هغه چې کوم مخ چهره ښکلې چهره ده او یو رڼایي ده پکې او روحانیت دی پکې. نو موږ خو به د عمر رضی الله تعالی عنه په شان ساده ژوند تېري، خو بس هغه هم هغه کشانو نه ښه تو زموږ کوم سوچ چې و کنې نو یقین وکړه زه اوس هم تا هغه ډېر احترام کوم، عزت یې کوم. خو دا ویډیو چې ګوري نو په دې بلکل کار وکړي. هو هغه هغې کې هېڅ ونه کړلو، هغه که ګارډز واغسته چې کومو نورو پاټو والا اخلي مکه شان کار یې وکړو. زما خو خیال دا و چې دی به انشاءالله ډېر په ساده وخت تېري. او برحال هغه خبره یو طرف ته دي، مهرباني دې وکړي شي په دې پل فور کار وکړي شي چې دا ملک زمونږ علاقه د یو غټو پریشانۍ نه الله پاک محفوظ وساتي.